أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون من أهل السماوات والأرضين وعلى عباد الله الصالحين. معزز و محترم حاضرین و مشران و کشران، مونږ او تاسو چې نن په کومه موقع باندې راجمع شوي یو، دا د اسلامي میاشتې د شعبان المعظم 15مه شپه ده. چونکه زمونږ د پاکستان په سطح باندې د چهارشنبې شپه باندې وریځو او بارانو، نو په ټول پاکستان کې چرته میاشت نه ده لیدلی شوې. سعودي والاو د چهارشنبې په شپه لیدلې وه، هغه لحاظ باندې بېګا شپه تېره چې کومه وه، نو د سعودي او د هغې سره چې کوم خلک د هغوی د میاشتې د لیدو مطابق روژه نیسي یا اختر کوي یا ښه شپې مناوی، نو هغوی بېګا شب برات مناو کړی. زمونږ د سټیټ مطابق چې زمونږ خپل وطن کې چا هم نه ولیدلی، او د زیارت په شپه باندې حکومت هم ولیده، عوام هم ولیده، نور علماء مولیده، نو په هغې بنا باندې نن د هغې 15مه شپه راځي، ځکه چې زیارت او زیارت 15 راځي، زیارت او زیارت 8 او زیارت 15. نو هغه 15مه شپه ده، دې ته شب برات وایي. او د شب برات په باره کې مفسرین کرامو د دې آیت کریمه د لاندې چې رب ذوالجلال فرمایي فیها یفرق کل امر حکیم، په دې شپه باندې د حکمت کارونه تقسیمولی شي. دې د لاندې مفسرین کرامو ډېر لیکل کړي چې د را روان کال حساب پکې کېږي، د خلکو اجل پکې لیکل کېږي، او فلانې به په دې کال کې پیدا کېږي او فلانې به وفات کېږي، او دته به دا تکلیف رسي او دته به دا خوشحالي رسي، د ده دومره رزق دی. دارنګې د میږي نه واخله، د ماشي نه واخله تر اتي پورې، او دارنګ د انسانانو پیریانو پورې د ټولو
د یو کال حساب کی دارنګ دا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا روایت نه منتدا معلومیږي چې هغه مبارکه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم شعبان كله نبی علیہ السلام مبارک به د شعبان تمام میاشت روزي نیوي ولا يفطر الشعبان الا قليلا او په شعبان کې به افطار نه کوي یعنی کوجه به نه کولا مگر لګي ورځ یعنی زیاتې به پکې روزي نیوي او کم به کوجا وا چې کله د مبارک صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو چې تاسو د شعبان په میاشت کې دا روزي ولې ډېری نیسئ نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې په دې میاشت کې په 15 شپه باندې د مخلوق اجل لیکل شي نو زویم که زما اجل پکې لګي چې زور تر وجدار نو چې په نفس نفیس نبی علیہ السلام مبارک د دې دومره اهتمام کوي نو معلومه ده چې دا ډیر اهمیت لري دین علاوه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نماز خطن د مون نرستو کور ته تشریف راوړو او بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما کور کې ډیر لږ وخت تیر کو بیا زما د کور نه ووت نو ما سره فکر شو د بشریت د تقاضا مطابق چیرا زم انسان یم ما وی جوړې زما د مل مستیا په نمبر کې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم د بلی بی کر تشریف یاوړ دیو جنا د حضور صلی الله علیه وسلم د تشریف اړو نه پس زد بیبیانو په کورونو کې وګرځیدم خو ما د یو بی مبارک په کور کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا ونمن لیکن چې کله ما جنت البقیع مقبره ته وکاته نو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک انوار او تجلیات د جنت البقیع د اسمان طرف ته قطار در قطار روان نو زه چونکه شپه وای سو کم نو او جنت البقیع نزدې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم سره وی زور پس جنت البقیع مقبره ته لاړم او بلغه د مؤمنانو مورم ده هغه د لوی شان مالک ده صحابه کرامو خو د ازواج مطهرات ډیر احترام او قدر کاو او چون کې نا وخت او ماسختن منځونه شیو خنا وخت ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې جنت البقیع مقبره تلاړ ایسو کم نو نور او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاه مبارک ته ودرید وی ما چې وکاته وی دغه وخت کې نبی علیہ السلام مبارک د جنت البقیع مقبره والو ته دعا کولا وګورئ دا یو نقطه پکې لګه ذهن کې واچوي چې د حضور صلی الله علیه وسلم په حیات طیبه کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د والد محترم د عبد الله سے قبر په جنت البقیع کې نو اخو د محبوب د پیدائش نه 2 میاشتې مخکې په مدینه منوره کې وفات شوی هغه وخت کې جنت البقیع مقبره نه و لیکن حضور صلی الله علیه وسلم مبارک پدې موقع باندې په جنت البقیع کې د والد صاحب قبر لنه دیتلې مور مبارک د مبارک د شپږو کالو په عمر کې د مدینه منوره نه چې د بدر په زړه لار باندې سړی راځي
مکی ته او د بدر نه خډیر راوړي دلته ابوانو می یو مقام دی پاغي کې مبارکه وفات شوه د دفن شوه او بدر ته ځان له د مدینه منورې یو نیم میل مزل دی او بیا د هغه نه دا څومره ډیره دی خواته ده نو یعنی په جنت البقیع کې د بیبي آمینه رضی الله عنها مزار هم نشتا او د عبد الله سے مزار پکې اوشته دی خو دې کې ناغه وخت کې نو ورستو بیا دا قبر چوس پړد او بیا دا د عبد الله سے د قبر د غیسرولو په جنت البقیع کې خدا لیکن د حضور صاحب په حیات طیبه کې یاد سلور واړو یارانو په عهد کې د عبد الله سے قبر جنت البقیع ته نه دی راوړل شوی نو زما د خبرې غرض داو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جنت البقیع ته د خپل والدینو قبرونه نه راغلي چې غیته دعا کولا چاته دعا کوله د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مزارات ته دعا کولا او دا د نبی علیہ السلام امت دی یعنی امت ته دعا کولا اوس ګورئ بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی چې حضور علیہ السلام مبارک د جنت البقیع والو ته دعا کولا اوس زمون خدا عقیده ده چې دغه صحابه کرام چې د لسزر نه زیات په جنت البقیع کې د فن دي د هر یو نه الله راضي هغه ته د الله د رضامندۍ سرټیفیکیټ ملاو شوی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه دوی د الله ناراضي دي الله د دوی ناراضي دي لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د آغا خدای چې ته راضي دي د آغا خلقو قبرونو سره ولار دي دعا ولغواړي پته ولګي چې د بخلي شو خلقو د پارم دعا غوسته شي په خبر اورسید کوم چې الله بخلی دی غي د پارم ته دعا غوسته شي ستا په دې دعا باندې چې دا ځای نه زی الله په داغي درجه بلندای دعا ځای نه زی اوس د اغي بختور خلکو په خوا کې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم ولار دی دعا کوي کورې محترم حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دعا دا مبارک فرمایي زی شاته ولاړم کله چې دعاو کا د دعا ختمې دونه پس ما ته مخ مبارک راواړو او ما ته فرمایي چې اے د مؤمنانو موري ستا په لکه څه خیال راغلی وي ما ورته وی چې جی زما خیال دار راغلی چې جوړه زما د ملمستیا په نمبر کې بلی بی مبارکي کرتلی وی ما تا آقا و مولا صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مؤمنانو موري زړه ته دا خبره مرا ولا زکا ز عادل پیغمبر یم ز عادل مزب انصاف نه ما زدا سے نه کوم چې ستامل مستیا په نمبر کې بلی بی کړه لاړ شو زکا چې کله انسان دعا یا درې یا سلور بیان کوي نو هغه د پاره عدل شرط عدل ولا شرط ال دیو کی دعا یا درې یا سلور چې کله د عدل قائم ولې شي رب الجلال فرمای فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدا کتا سو یریږي چې مان په من د دوه دریو سلورو کې عدل واقع نشي انصاف به قائم نشي نو بیا در لهم یو پکار ده بس یو سره زندگی تیروا چې څنګه دې تیرا کا بس د خوشحالي وخت به تیر شي غاړه به بند نشي معززو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د چا چې دعا یا درې یا سلور بیانې وي او پمن د دې کې عدل قائم نک بے انصافیو کا فرق پکې راوس نو بیا د قیامت پر ورځ دا انسان د قبر نه پاسي میدان محشر ته ځي نو دا بدن د دب مفلوج دا یو طرف به ولا فالج وهلې وي نو دې چې میدان محشر ته ځي او مفلوج البدن وي
نو خلق چې د ته وګورو نو پی وشي چې دا هغه کس دی چې د دنیا کې د دوه یا د درې یا د څلورو بیبیانو منځ کې عدل قائم کړی نو وعید هم ډېر راغلی نو چې د بل په باره کې دغه وعید بیانې خپله به د هغې څومره لحاظ ساتي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي چې د مؤمنانو مورې زه عادل ما زه بې انصافي نه کوم دا خیالات زړه ته مه راوله خو تا ته پته نشته دی چې نن د شعبان د میاشتې 15مه شپه ده او په دې شپه باندې یو دا خبره ده چې په نور شپو کې په آخري پار کې د الله تعالی جل جلاله د شان لایق داغه په علم او قدرت سره داغه رحمت دا اول اسمان ته راځي را نږدې کېږي د مخلوق ته او بیا چې دی اوازونه راځي د دې اسمان نه چې یاره شته دی څوک حاجتمند چې حاجت وله پوره کړ شته دی څوک یعنی د کم رزق والا چې ما نه وغواړي رزق وله زیات کم شته دی څوک ګناهګار چې هغه زمانه طلب د مغفرتو کې او زه ورته مغفرت نصیب کم نو په دغه دوران کې دا اوازونه راځي د مولا جل مجده د طرف نه او رحمت خداوندی جل مجده مخلوق ته دومره رانږدې شوي چې دی اول اسمان ته رسېدلی وي او دا اوازونه راځي لیکن د شب برات چې کله راشي په دې شپه باندې په آخري پار کې نه بلکې په 14مه ورځ لکه مثال نن ورځ د دې د ماښام نور چې څنګه پروزي نو د الله تعالی جل جلاله د شان لایق د هغه علم او قدرت په بنا باندې د هغه رحمت اول اسمان ته د نور پرېوتو په وخت کې راشي او د سحر د طلوع فجر پورې د الله د طرف نه مخلوق ته اوازونه راځي چې شته دی څوک ګناهګار چې ورته مغفرت وکړمه شته دی څوک محتاج چې ما نه وغواړي حاجت یې پوره کړمه او شته دی څوک بې اولاده چې اولاد وله ورکړمه شته دی څوک شقي چې سعید یې وګرځوم دا ټولې یعنی خبرې دا بیان شوي دي چې الله تعالی جل مجده مخلوق ته د خپل طرف نه دغه اوازونه ورکوي نو که چام د الله جل جلاله طرف ته رجوع په دې شپه باندې وکړه نو دا انسان سعادتمند ګرځېږي او د مؤمنانو مورې دا داسې شپه ده چې الله تعالی جل جلاله په دې شپه د 15 د شعبان باندې د بني کلب د قبیلې د ګډو د ویښتو په شمار زما ګناهګار امتیان د جهنم د غلامین ازادي او جنت ته بوزي سبحان الله ګورئ په تمام عربو کې د بني کلب د قبیلې ګډې چیلې زیاتې وي دومره ګډې دومره یعنی دغه ساروي دا په بل قبیله کې نو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک و فرمایل چې د بني کلب د قبیلې چې څومره ګډې دي او د دې په دې بدنونو باندې څومره ویښت دي د دې په شمار باندې زما ګناهګار امتیان الله د جهنم د غلامین آزادوي معنی دا ده چې په حساب خلق بخي ځکه چې که یو ګډ مونږ او تاسې حلال کو او د هغه سرمن په دې ځمکه واچو او د توتالي دا ټول خلق ته چاپیره کینو چې شابه دی یو ګډ په شابه باندې څومره ویښت دي دا وشماري هېڅوک هم نشي شمارلی نو د بني کلب د قبیلې خو په زرګونو ګډې وي اخو کنډکونه اخو لوی لوی رمې وي نو د هغې شمار د چا په وس کې نه دی د چا په طاقت کې نه دی د دې وجې نه یعنی معنی دا شو چې په دې شب برات کې الله تعالی جل جلاله بې حسابه ګناهګارانو ته مغفرت نصیب کوي عفو درګذر ورته کوي د جهنم نه اخلاصي او جنت ته بوزي وریا صاحب دا دومره د برکت والا شپه ده لہذا مونږ له پکار دي چې د دې شپې نه فایده واخلو او یو روایت داسې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي
چې د شعبان په 15مه شپه باندې ما الله ته سجده ولګوله، په سجده باندې پرېوتم. د الله د طرف نه ما ته خبر راغی چې محبوبه د ناز سر دې ما ته په سجده باندې لګولې دی، څه غواړې؟ وی ما ورته وفرمیل چې یا الله زه د امت مغفرت غواړم، د امت مغفرت غواړم. نو ی الله تعالی جل جلاله راته وفرمیل چې زه ستا د امت 3 حصه مې درته وبخله. دا چې 3 شي نو دا 1 حصه مې وبخله. وی بیا د هغې نه پس چې دی ما سر د سجدې نه پورته نه کړ، بیا راته الله وفرمیل محبوبه څه غواړې؟ ما ورته ویل چې الله د امت مغفرت غواړم. وی چې ښځه دغه دا 3 حصو کې مې دا 2 حصې وبخلې، خو سر د سجدې نه پورته کا. وی ما بیا هم سر د سجدې نه پورته نه کړ. وی تر دې پورې چې خبر راته راغی الله خوشخبري راولېږله چې محبوبه د ناز سر دې راته په سجده باندې ایښی دی، زه ټول امت مې درله وبخه. سبحان الله. نو دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت سره دغه مهرباني ده. الله تعالی دې زموږ په سینو کې د محبوب علیه السلام محبت واچي او د هغې مبارکو په نقش قدم باندې الله موږ همیشه دپاره پابند او روان ولرو. محترم، د شعبان خو ډېر فضایل دي او ډېر روایت په دې باندې راغلي دي، خو زه تاسو ته صرف چې دی د دې په ضمن کې یو 4 خبرې کوم. یو 4 خبرې درته کوم او 5مه خبره تر دې حالاتو مطابق کوم. چې حضرت علی کرم الله وجهه تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کو فرمایل چې اے حضرت علی سے زمانہ خبر واره، زه صرف تاسو د اطمینان لپاره د حدیث مبارک هغه الفاظ بیانوم، د هغې ترجمه درته کوم چې یاره ستاسو لږ اطمینان د زړه پیدا شي. ان النبي صلی الله علیه وسلم قال یا علی رضی الله تعالی عنہ، یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې یا علی من صلى 100 ركعة في ليلة النصف من شعبان، چا چې 100 رکعات نفل د شعبان په 15مه شپه باندې وکړ، 100 رکعات نفل، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، او په هر یو رکعت کې د سوره فاتحې نه پس ولست، اوري دا په هر رکعت کې سوره فاتحه ولستا، وقل هو الله احد 10 مرات، او د سوره فاتحې نه پس 10 ځلې قل هو شریف په هر رکعت کې ولستا، یعنی په هر رکعت کې سوره فاتحه ولستا، ولد والنا من پس 10 کرته پکې سوره اخلاص ولستا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یا علیو ما من عبد يصلي هذه الصلاة إلا قضى الله عز وجل له كل حاجة طلبها. اے علی صاحب چام چې دا منځو که یعنی 100 رکعات نفلی د شعبان په 15مه شپه باندې وکړه په شب برات کې، خو په هر رکعت کې سوره فاتحه مو وي، د فاتحې نه پس 10 ځلې په هر رکعت کې سوره اخلاص ولسته، الله تعالی جل جلاله چې دی قد الله عز وجل الله به پوره کی د له د دې منسکون کی د پاره کل حاجت طلبها، هر یو حاجت چې د الله نه غوښتي، تلک الليله په دې شپه باندې چې الله نه کوم حاجت غوښتي الله به ورلا حاجتونه ټول پوره.
قیل یا رسول الله وی نبی علیہ السلام مبارک ته چاوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چا ورته وی په صحابه کرامو چې وا ان کان الله تعالی جعله شقیا ايجعله سعيدا اے دا الله محبوبا کدا الله په علم ازلی کې دا سړی بدبخت وي او دې پدیش په دا اصل رکعات نفل کی او په هر رکعت کې سوره فاتحه وي او بیا لس کرته سوره اخلاص وي نو آیا الله بده د شقی په ځای سعید نیکبخت وګرځي قال والذي بعثني بالحق نبيا يا علي نبی علیہ السلام مبارک بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته مخ مبارک راواړو او ورته فرمایل چې قال والذي زمان قسم په غزاد باندې محبوب علیہ السلام ورته فرمایي بعثني بالحق نبيا چې په حق سره نبی را لګلې يم یا علی یا علی رضی الله تعالی انه مکتوب في اللوح ان فلان ابن فلان خلقا شقيا چې یاره یقینا شان داره چې په لوح محفوظ کې لیکل شوی وي په لوح محفوظ کې لیکل شوی وي چې فلانه د فلانی زوی دا بدبخت پیدا کړي شوی يمحوه الله سعيدا الله تعالی جل جلاله با هغه شقاوت د لری کې قران به کې او سعید بولی خبر اورسي نیک بخت بولی ويبعث الله إليه 70,000 ملك الله تعالی جل جلاله بدت اویا زر ملائک راولېږي اویا زر ملائک یكتبون له الحسنات چاغي بد د پامل نامه کې نیکی لګي دا بدبخت انسان چې په دیش په سل رکعات نفل وکي او په هر رکعت کې سوره فاتحه مو یو لس رکعات دا لس کرته چې د سوره اخلاص وي نو الله تعالی جل جلاله به یو د شقی په ځای سعید لکی او بل به اویا زر ملائک راولېږي دتا او د نیکه به د پامل نامه کې لکی ويمحون السيئات او د ګناهونه به د عمل نامې نه محوکین لري به ختمي وا ويرفعون له الدرجات الى راس السنه او دارنګي د درجه بوچتيږي د دې را روان کال تر سره پورې یعنی بیا چې شب برات راځي په دې تمام کال کې به درجه بوچتيږي او ګناهونه به بخله کیږي او نیکه به ورته په عمل نامه کې لیکل کیږي او بیا چې دی ويبعث الله في جنات عدن 70,000 ملك او الله تعالی جل جلاله به اوليږي په جنت په باغونو د عدن کې چې پاتو جنتونو کې یو جنت نوم عدن دی او یا زر ملائک به اوليږي و700,000 ملك او دارنګي و 100 ملائک به چې دي نور راوليږي او يبنون له المدائن والقصور چې د لپاره په دې جنت عدن کې یعنی خارونه جوړي خارونه دغه او یا زره فرشتي او دارنګي ور سره چې دی دا وسو فرشتي نوري دا بدل په جنت عدن کې یعنی بلډینګونه به ول جوړي خارونه به ورل جوړي قصور د قصر جمع د قصر بلډینګ ته وای مدائن د مدینه تون جمع د خار ته وای په جنت عدن کې به ورله خارونه جوړي او ورله بلډینګونه جوړي او دارنګي ويغرسون له الاشجار او په جنت عدن کې به د پاره ونه نال کوي ونه به ول نال کوي ما لا عين رأت چاغه تر اوسه سترګو لیدل نه دي ولا اذن سمعت او ناغه وګونه اوریدل دي ولا خطر على قلب المخلوقين او نه د مخلوقات په دې زړه کې داغي خیال قدر لم چرته تیر شوی دا سيزونه بد د پاره په جنت کې جوړ کی دا ګوري دا چې دی تنزیح الشریعه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 91 طویل روایت
او تفسیر روح البیان سورہ دخان کی آیت نمبر 4 دلاندې دا خبره ذکر کړي دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان د شپې د نوافل په باره کې دا خبره دا یو روایت د سلو رکعاتو د نفل په باره کې دی په باره کې نورم ډیر روایت دي د سلو والا ولیکن په دې یو اکتفا کوم ځکه چې بس سل رکعات پکې ذکر شو دویم روایت واره عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نے روایت دی قال من صلى ليله النصف من شعبان چا چې منځ کو په د میاشتې په نیمه کې یعنی د شعبان په 15مه شپه باندې 12 رکعتا 12 رکعات نفل یو يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب فهر ركعت کی سورہ فاتحہ ولستا وقل هو الله احد 10 مرات او بیا چې دی یعنی فهر رکعت کی د سورہ فاتحه نه پسې لسذلی یعنی سورہ اخلاص ولست لسذلی 12 رکعات دي هر رکعت کی سورہ فاتحہ ولستا او د سورہ فاتحه د ولد والدین امین نه پسې لس کرتا سورہ اخلاص ولستا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی محیت عنه سیئته د یعنی څومره ګناهونه چې دی هغه بل د عمل نامې نه محو کړی شي وبورک له فی عمره والله بر د عمر کې برکات واچي دا نزهت المجالس کی امام عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ په جلد نمبر 1 صفحه 211 باندې دا روایت را نقل کړي دریم روایت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې من صلى ليله نصف من شعبان چا چې د 15 د شعبان په شپه باندې منځ وکړ 12 رکعتا 12 رکعات نفل 12 رکعات نفل یو يقرأ في كل ركعة فهر یو رکعت کې د سورہ فاتحه نه پس اولست قل هو الله احد 30 مره دیرش زری په کې سورہ اخلاص وي 12 رکعات دي د سورہ فاتحه نه پس په هر رکعت کې دیرش کرته سورہ اخلاص ولست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لم یخرج دا سڑے با دنیا ننزی حتی تردیح دا پوری یرا مقعده من الجنت چی دے جنت کے خپل دو سیدو زید دی دنیا دا مخ نویلی اور یعنی دا زنکدن پا وقت کے بدے خپل مکان پا جنت کے دزمک نویلی ویشفع فی 10 من اہل بیته او د خپل خاندان د لسو کسانو په باره کې به الله ته شفاعت کوي هغه به منظوریږي کلهم وجبت له النار دا لس واړه باغ سو کې چې دی له جهنم واجب ګرځېدلی د خپل عمل مطابق او الله به د په شفاعت باندې وبخي دا درې خبرې شو څلورم خبره دا ده چې نزهت المجالس هم دا روایت را نقل کړي چې مر عیسی علیہ السلام علی جبل عیسی علیہ السلام د یو غر په خوا کې تیر شو فرآ فيه صخره او د غر کې یو کانه ولیدو بيضاء چې دا تک سپین کانه و فطاف بها عیسی وتعجب منها عیسی علیہ السلام د دې کانه نه چاپیره توش او تعجب یوړو چې دا څومره خسته سپین کانه فاوحى الیه الله تعالی جل جلاله د توحیو کا اتريد ان ابين لك اعجب مما رايت آیا د دین د ته واجبه النکار بل دخما نو قال نعم حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مې چې الله راته وخایا نو فنفلقت الصخره عن رجل د دې کانی نه یو سړی راوته کانی په من باندې چوده یو سړی ته راوته بيديه چې داغه پلاس کې او کاذتن خضراء، چې دغه وخت کې د په لاس کې یو
د شین رنگ والا امساوا د شین رنگ والا امسار د پلاس کې وا وعنده شجره عنب او د انګورو یو لختر د پلاس کې و غنجوا چې پای کې خيستا انګورو نو فقال هذا رزقي اغه سړي دی عيسى عليه السلام ته دا زما رزق دی كل يوم فرمي يا رب ما اظنك خلقت خلقا افضل منه یا الله د دنه دی بل سو بهتر پیدا کړي زکه دا خوري بختور سړی چې سلور سو کاله په دې کان کې وشو چې ستا عبادت کوي او ته ول رزق هم ورکي نو دا خوري بختور سړی دی نو فقال الله تعالی جل جلاله ورته فرمایل چې من صلى ليله النصف من شعبان من امه محمد صلى الله عليه وسلم ركعتين چا چې د شعبان په 15 شپه د نبی عليه السلام د امت نه کم یو امتی برکات نفل وکړو فهو افضل من عباده 400 عام د سلور سو کار د عبادت ناغه ته غواړي په خبره ورسره برکات نفل نو قال عيسى عليه السلام فرليتني من امه محمد صلى الله عليه وسلم کاش چې زمن نبی عليه السلام د امت نه وي نو الله غسوال قبول ک او د حضور صاحب په امت کې شامل شو په خبره ورسید دا په نزهۃ المجالس کې په صفحه 211 جلد نمبر 1 کې دا ذکر کړی دي دا سلور خبرې مې ورته دی بارک یو کې ځکه چې دا ډېری مبارک شپې ورځې دي او دې پسې چې دی دا دې ته مبادی وای ابتدا دا رستو چې دی ورپسې رمضان شریف را روان کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شبی برات سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی کیجیے ان کے حق میں بلائی شب برات نبی علیہ السلام پدیش په جنت البقیع مقبره ته تللی دا غي زیارت کړي دوی ورته کړي دا دام د نبی علیہ السلام مبارک سنت دی چا چې دا وکړه د سلو شهیدانو اجر او ثواب هم ورته ملاويږي او په جنت کې ملګرتیا هم د نبی علیہ السلام مبارک ورته ملاويږي سنت طریقه ده دا مې ته سلور خبرې هغه کې یو مې ته د حالات مطابق یو خبره کوله